منګه قرآن پورته کو الله درې ماشوم بچی لري طالب علم پبارک چې کم دینو سو فرمایل منګه قرآن وکتو د محمد رسول الله درجه مون وکتا منګ نور انبیا د محمد رسول الله د درجه سره چکړل منګ تر اسمکه او اسمان له فرق په نظر باندې راغی محمد رسول الله نه لوا نور انبیا الله دنیا تر ولېګل نور انبیا امتونو ترالل امتیانو په نور انبیاو باندې هغه باندې جرح شروع کړي چاغه نبی ته وې ته مجنون چا ورته وې ته ساحر الله پیغمبر ته خپل فرمایل اے زما انبیاو تاسو ته مجنون وې جواب خپل ورکړي تاسو ته ساحر وې جواب خپل ورکړي تاسو ته شاعر وې جواب خپل ورکړي کله چې باري د محمد رسول الله رالا زره پورې خبر کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سمرا عظیم شخصیت خو چې کله د یو طالب علم باری رالا هغه محمد رسول الله لا الله دغه طالب علم په وجه باندې زور نه ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باری چې کله رالا الله نور انبیاء ته جواب خپل ورکوي محمد رسول الله نمبر راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته امتیان وې ته خو یو مجنون الله فرمایل زما حبیبا جواب پتا باندې نه نور انبیاء جوابونه خپل ورکړو کچا نبی تداولو ته صفیه او بیوقفی نبی جواب ورکړل یا قوم لیس بی صفاها ای زما قومه ما کې بیوقفتیا نشته قوم کا ورته شرطولی ته گمراهی یا قوم لیس بی ضلال اے زما قوم په ما کې گمراهی نشته محمد رسول الله نمبر راغی خلق ورته ساحر وې خلق ورته مجنون وې الله فرمایل زما حبیبا جواب تم ورکوا ساده طرف جواب زما کار دی تا دې شاعر وې وما علمنا الشعر وما ينبغي له دا جواب الله په سورہ یاسین د قران په سره کې ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خلق اعتراض شروع کو ته خو پیغمبر نه ته خو یو مجنون الله پیغمبر جواب بزور کوم نور انبیاء بشان جواب خپل مور کوا ما انت بنعمت ربک مجنون پیغمبره دا الله په فضل باندې ته مجنون نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام درجه وګوره د نور انبیاء درجه وګوره بل نبی ته الله واس کوي الله چې کوم دې نوم یادای یا موسی الله فرمای یوسف ارغ عن هذا یا یحیی خذ الكتاب بقوه ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته نوم یادای د محمد رسول الله باری رالا الله یا محمد قران کې چرته هم نه یا ایو المزمل یا ایو المدثر طه یاسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا ایو النبی یا ایو الرسول من تر محمد رسول الله د درجه پته ولګیلا من تر دین پته ولګیلا نور انبیاء الله رسولان را لګلو محمد رسول الله اخرنه خاتم النبیین را لګلې من ته اندازه ولګیلا نور انبیاء الله د محدود علاقې لپاره را لګلو محمد رسول الله پر کائنات ته الله را ولګو نور انبیاء د نبوت هغه سلسله په لګو کلونو کې ختمه محمد رسول الله الله تر قیامت ورځې پورې نبی راولېګو نور انبیاء الله راولېګل صرف انسانانو ته محمد رسول الله واذ صرفنا اليك نفرا من الجن د جنات هم نبی د انسانانو هم نبی حیوانات هم گواہی ورکړه دا د الله نبی ره منګي اغلو شخصیت محمد رسول الله چې الله باندې دومره ګران او نازبین له یو طالب علم راغې طالب علم درجه واره درجه طالب علم واره محمد رسول الله شان تاسو وکړه الله نور انبیاء له معجزات ورکړي محمد رسول الله له معجزات ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان دومره اعلی د نور انبیاء معجزاتو د محمد رسول الله په معجزه کې مونږ ته د زمکه او د اسمان فرق په نظر باندې راغی ځکه نور انبیاء له الله معجزات ورکړل معجزات صرف عملی الله انبیاء له ورکړل عمل د عامل سره لاړ شي ختم شي حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام له معجزه ورکړه عملی معجزه صحابه گزاره کړه اجتهاد جوړ شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا مخکې څومره انبیا د عملی معجزې دي حضرت موسی علیہ السلام مترخ کې لاس ورکړه بهر بیروس په مې بشان بیرنا کولا حضرت عیسی علیہ السلام عملی معجزې وي عیسی علیہ السلام خټی نه مرغې جوړ کړه پوکې به ورکړه لاړ وابل وتا عیسی علیہ السلام هغه مادرزاد ړون باندې لاس راخ کول دا ړون بستر کې بنا شه د چا برګي والا په جسم لاس راخ کول الله به هغه جسم چې
کم دی برابر کا هغه عیسی علیه السلام یو قبر ته ودرېده 2 رکعات نفل به وکړل اواز به وکړه قم باذن الله د الله په حکم سره راپاسه مړی به راپاسې د حضرت عیسی علیه السلام سره وی خبرې وکړې عیسی علیه السلام به ورته واپس قبر ته ور داخل شه مړی به واپس ښکته چې کم دی ور پرېوته محمد رسول الله شان معجزو کې وګوره الله نبی علیه السلام لا علمي معجزه ورکړه عملی معجزه هم ورکړه علم د عالم سره نه ختمېږي محمد رسول الله تللی علوم د قرآن په شکل کې اوس هم موجود حدیث چې کوم دی د نبی علیه السلام معجزه اوس هم موجوده ده بیا د نور انبیاو عملی معجزې وګوره د محمد رسول الله عملی معجزه وګوره انشاءالله د ځمکې او اسمان نه به زیات فرق تاسو د په نظر باندې راشي الله موسی علیه السلام له معجزه ورکړه لویه معجزه حضرت موسی علیه السلام په کوی تور د رب کائنات سره برابر خبرې وکړې برای راست خبرې وکړې منګه وای لویه معجزه را ربا حضرت موسی علیه السلام له ورکړې من مقابله کې د محمد رسول الله معجزه ولیدا محمد رسول الله تعالی فرمای اے زما رسول الله زبر موسی علیه السلام بشان ساسرام کلامی کوما په کوی تور باندې نه مکه او مدینه کې نه محمد رسول الله وړم بیا اسمان نه دویم دریم شپږم اسمان باندې نه وم اسمان باندې نه د محمد رسول الله صلی الله خبره کوي په عرش مولا را پاسه دولو سبحان الله بزورا منګه معجزات د محمد رسول الله وکتل سره خبره لازم د محمد رسول الله شان صرف دې لپاره بیانوم چې هغه لو شخصیت تر طالب علم په وجه باندې الله څومره زورن ورکي نبی علیہ السلام نمخ کې حضرت یوسف علیہ السلام لا الله معجزه ورکړه او حضرت یوسف علیہ السلام لا الله حسن ورکا د دنیا نیم حسن یوسف علیہ السلام وړ خو یو طرف ته منګه محمد رسول الله وکړه حضرت یوسف علیه السلام معجزه مونږ راوغستا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه مونږ راوغستا منګه یوسف علیه السلام ته لوی معجزه حاصل ده الله حسن ورکړی خو سره دا حسن حضرت یوسف علیه السلام رونو دار پلار نه جدا کا حسن دفاع ونکړه سره دا حسن یوسف علیه السلام کوی ته ورزول شو حسن دفاع ونکړه سره دا حسن حضرت یوسف علیه السلام د کوین راوخی جوړ شو داغه یو غلام جوړ شو مصر کې باغوانه پولی خېږي حسن لاس ورنکو داغه حسن په بنیاد باندې حضرت یوسف علیه السلام عزیز مصر اخلي حسن لاس ورنکو داغه حسن په بنیاد باندې حضرت یوسف علیه السلام جیل ترړ حسن لاس ورنکو هغه یوسف علیه السلام لا الله هغه حسن ورکړو یو طرف ته یوسف علیه السلام باندې زلیخا شقرا زلیخا یوسف علیه السلام له دعوت ورکړي یوسف علیه السلام ته ځان خلاصي د مصر زنانو پیغور شروع کړ او بیا زلیخه د مصر زنانه راوړل کړي هغه له دعوت ورکړي فروټي لاس کې ورکړل چړې لاس کې ورکړي یوسف علیه السلام ته وی اخرج علیهن راوځي د دیو باندې لګي مخې تراسه تیر شه یوسف علیه السلام مخ کې تیر دی روان دی راسه دا هغه زنانو سره لاس کې چړې او فروټ دی یو طرف تر موسی د یوسف علیه السلام حسن داسې نه شکل الله فرمای وقطعنا ایدیهن خپل لاسونه پرې کړل ګوتې غوسه کړې یوسف علیه السلام حسن داسې نه شکل وي ورسته چې ګوري ګوتې کټ کړې من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې ته وکړو من یو طرف تر یوسف علیه السلام حسن له بل طرف تک کټ کړي دي ګوتې کټ کړي دي بل طرف تک را ګوتې رچاري نارینه نه دي بلکې دا زنانه دي بل طرف ته منګه وکړو هغه زنانه چې کم دي د اوداس ملک دي چې هغه ته مصر وای بے غیرتوب کې مشهور دي من د محمد رسول الله معجزه وکړه من یو طرف ته ګوتې پرېدوا بل طرف ته ګوتې کټ کولو بل طرف ته چې کم دی نه د مصر او بل طرف ته زنانه خو ایمان بیا هم نه راوړي د محمد رسول الله حسن د عربو سړو وکړو چې غیرت کې ټول نه دنیا کې تیز دي خزینه دي سړی دي بل طرف ته چې کم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپل ګوتې نه کټ کړي په محمد رسول الله ول ایمان راوړي او رسته به سرونه شیندي ټول سبحان الله مونږ ته پته ولګیرا محمد رسول الله ډیر زیات لوی اسیرا
د نور انبیاو د معجزات سره موږ موازنه وکړه، موږ ته ډېر زیات فرق په نظر باندې راغی. موږ وی روا تا حضرت سلیمان علیه السلام له معجزه ورکړې وه، ډېره زیاته لویه معجزه وه. د سلیمان علیه السلام تخت ببره په هوا باندې روانو، الله جنات یې ورسره مسخر کړي وو، الله مرغو پې له پاسه سوری به چې کوم دی نو کړی و، کرسۍ به پرتې وې. حضرت سلیمان علیه السلام به غدوها شهر و رواها شهر د یوې میاشتې سفر وې، مازدیګر ماښام منځ کې کو، بیا به یې د سحر په ټیم کې د یوې میاشتې سفر کو. رب موږ ومنله ډېره زیاته لویه معجزه ده. موږ رالو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تخت موږ وکته، د معراج شپه ګواره 15مې سپارې ابتدا ګواه، د پیغمبر علیه السلام د روایتو ذخایر چې کوم دی نو ګواري محمد رسول الله تخت به اوس په هوا باندې کېږي. موږ به ګورو سلیمان علیه السلام تخت د اسمان د لاندې وریځو د پاسه باندې چلېدو. نبی علیه السلام د معراج په شپه باندې پیغمبر علیه السلام د حرم نه روانېږي، یو براق ته ور وختو، د شپې په سیسه کې نبی علیه السلام د حرم نه روان شو، لاړ بیت المقدس ته ور ورسېدو. د هغه ځای نه الله بل تخت چې کوم دی هغه نبی علیه السلام د پاره راکوز کو. موږ وکتو سلیمان علیه السلام تخت د ځمکې د پاسه هواګانو کې بره د اسمان د لاندې محمد رسول الله تخت موږ وکتو. نبی علیه السلام تخت به کوم ځای کې پرواز کوي، الله په هغه تخت باندې رسول الله مبارک کېنو. نبی علیه السلام تخت باندې پرواز شروع کو، لاړه ولني اسمان ته ورسېد. موږ وی شاید لومبی اسمان د محمد رسول الله د تخت پرواز کوي، هلته رکاو نشو. موږ وکتو دویم اسمان طرف ته پرواز د محمد رسول الله تخت شروع کو، هلته هم رکاو نشو. دریم څلورم لاره هم چې کوم دی نو توی شوه، لاړ پنځم شپږم ته هم ورسېده. اووم اسمان باندې د محمد رسول الله تخت رکاو نشو. موږ کله محمد رسول الله تخت وکتو په عرش معلا باندې رکاو شوی دی. الله نبی علیه السلام له درجه ورکړې ده، لویه درجه. کم پیغمبر برایره، کم نبی برایره را چا موازنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عملی معجزو سره کې. منګه ابراهیم علیه السلام طرف ته لاړو. منګه ابراهیم علیه السلام هغه مسلمه هستی را یهود وای زمونږ مشر، نصارا وای زمونږ مشر، مشرکین وای زمونږ مشر، موږ مسلمانان وای زمونږ مشر. الله فرمای ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. لاړو د ابراهیم علیه السلام معجزې موږ کته. حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته گزار کړی شو، څلوېښت ورځې اور کې حضرت ابراهیم علیه السلام پروت دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام غور سره د حضرت ابراهیم علیه السلام جسم ته اور سوه نه وی. موږ وی برای راست د حضرت ابراهیم علیه السلام جسم ته اور سوه نه وی. راشه زما د محمد رسول الله معجزه وګوره، زما د محمد رسول الله جسم چې د چا د جسم سره ټچ دی، ابراهیم علیه السلام جسم ته به ذات خود اور سه نه وی. د محمد رسول الله جسم سره چې کوم جسم ټچ شوی دی اور هغې ته هم څه نه دی ولی. پیغمبر علیه السلام روایات ګواري راغی نبی علیه السلام د فاطمې خپلې لور کره، لور تنور ته ولاړه ده، تنور باندې ډوډۍ پخوي. نبی علیه السلام نازبینه لور ده، رسول الله مبارک پیړې راوغستې خپلو لاسو باندې وغځولې، واده بچی تنور کې وروړه. نبی علیه السلام لور تنور کې هغه ډوډۍ وروړې، لور ولاړه ده، بچی ته خو ډېر ساعت ولاړئ ولې ډوډۍ پخې نه شوې. بابا جانې یو څو پیړۍ چې مار وړې دي هغه شان شنې خټه پرتې دي تر اوسه پورې پخې نه شوې. محمد رسول الله بچیا دا هغه پیړۍ دي زما لاس په هغې باندې لګېدلې، اور ته اجازت نشته چې زما لاس د څه سره ټچ شي په هغې باندې دا اثر وکړي. نبی علیه السلام صحابي راغی، رسول الله مبارک صحابي دی او هغه صحابي د بل صحابي کره میلمه کېږي، خوراک کوي. کله چې خوراک وکړه نو هغه میزبان صحابي خپلې وینځې ته وایي بچیه لاړ شه او دې صحابي له تولیه راوړه چې رفې لاس وچ کړي. تولیه یې راوړه، هغه میزبان هغه خپلې وینځې ته وایي بچیه تولیه یې ګنده راوړه، دا به یې اینځلې وه بیا به یې د هغې نه وروسته راوړې وه. لاړ شه صفای که راوړه. دا میلمه صحابي وایي ما کتل داسې د وینځې هغه تولیه واغسته، هلته تنور بلېده، هغه تنور اور ته هغه تولیه ور واچوله. زه صرف دا خبره حضرت ابراهیم علیه السلام له الله معجزه ورکړه، اور پې اثر نه و کړی. محمد رسول الله معجزې ته وګوره، د څه سره جسم ټک دی په هغې باندې اور اثر نه کوي. پیغمبر علیه السلام صحابي لاړ هغه وینځې ته وایي لاړ شه تولیه صفا که بیا راوړه. وینځې تولیه ویوړه، یو بل تنور د هغې ته ور واچوله. میلمه صحابي وایي زما زړه کې دا
رالل دی وینځي ترا خبره بد ولګیرا زکه به خپل خبره درې خپل آقا خبره بد ولګیرا لاړ تنور ته هغه تولې ور واچولا زګورم دا تنور نه یو شبه پس هغه تولې را پورته کړه راوړه مالې راوړه خو له ګرمه تولې را خیره ته اور مکمل سویره نور تولې په خپل ځای باندې روغله ما دا هغه میزبان ته تاسو کو دا را ته وای پیغمبر صحابي چې دا تولې رقم زین را غوښتل را دا کپڑا کم کپڑا را ما خو کوینځي په غوسه کې تولې ور واچولا خو زه اوس پوه شوم چې دا د صفای د پاره ور اچولې تنور ته خیره وسیزل تولې بالکل صفاره وتا اے زما صحابي اے زما پیغمبر صحابي دا را ته تولې رقم ملک دا ورته تولې هم اغرا کم چې تاسو کور کې استعمال وای یو ورځ محمد رسول الله راغې صابري زیبان لناس ما په خوراک کو پرې تولې لاس وشکل ما پس لکه دا وې د محمد رسول الله د جسم سره کم یو سر ټشو اور په اثر نه کوي ما په تور تجربه غو تولیا اور تور واچولا خیره اوسو تولیا روغ راوتا د هغه ورځ نه دی خو پوره منګ په وبو نری زله تولیا خیره نشي منګ تنور تور واچو خیره تی وسوځي تولیا روغ راوځي ذکر محمد رسول الله پاک لا سونه پرې تولیا لګیدلی سبحان الله بهر کیف لری بسینزو ما صرف خبره ده پوره کول خبره راځم مارا عالم او د طالب شان تاسو مخ کې بیانو مګ ته اخیار ولې د مدرسه کې دا ناصر پیدا کیږي تعلیم چې کم دی زمونږ د پاره خطر ده طالب علم خطر ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا شان خدای باوجود قران کې مونږ وکتل غور سره من قران کې وکتو د یو طالب علم شان دا الله چې کم دی نو څنګه خلکو ته بیانې نبی علیه الصلاۃ والسلام ناس ته د مکی مشرکین رالل رسول الله مبارک سره سمجھوتا کوي ورته وای دارا توایا کم خلک چې ستا په صف کې ولاړ دي دغه بلال له صہیب رومي سلمان فارسی او دغه شانت نور غرباري دا پرون زمون غلامان او خادمانو نن ستا سره په صف کې ولاړ دي ته خو مونږ ته راوي چې اسلام مساوات خوخی اسلام چې کم دی ور ولي خوخی یو شانواله خوخی اسلام ته خو مونږ ته راوي چې کلمه وای دریو سره یو صف کې ودرېږي دا پرون زمون نوکران دي مونږ یو صف کې ردیو سره نشو ودرېږي مونږ کلمه مسلمانی ګستا خو راځو خو ردیو دغه غربت چې کم دی نو مونږ ستاره خوانه منکای کته پیغمبر داسې کار وکي دا غربار خپل محفل نه لړکا مونږ براشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زری ته نعمت یار دویمه خبره ور پیش کړه ورته یو ورځ مونږ سره کینا یو ورځ دری غریبانو سره کینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې طرف ته میلان پیدا شو دا خو زما صحابری دی خو پرې خبره باندې پوری زره مکیره مشرکین چې کلمه وای غرور تکبر بخپل باندې اوسي خبري اترې شوروري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شاګرد راغی حضرت عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ باندې سترګو باندې اړون طالب دی پسترګو باندې اړون طالب او هغه طالب دی چې پړندو سترګو د پیغمبر علی السلام سره جهادونو کې شریک شوی پیغمبر علی صلوات والسلام مؤذن دی پړندو سترګو هغه طالب راغی طالب غریب ته پته نه لګی را چې د نبی علی السلام سره څوک ناشتي کفار وی دا غربا دا د معاشره په اصول نه لري دا د محفل په اصول باندې نه لري دا خپل خوانه لر کمنګ کینو دا خبره اترې شوروري دنه دروازه وټکیرا څوک دی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ دی راغی دروازه وټکول आवाज وکړه السلام علیک یا رسول الله دا الله رسول علمني مما علمك الله دا الله رسول ما ته هغه سوخیا کم چې الله تا ته خولري پیغمبر علی صلوات والسلام مکه مشرکین سره ناشته مشرکین اعتراض پورته کوي موږ در ترا خلک یادو دا د مجلس په اصول کله پوری دا موږ ستاسو سره اهم خبره شروع او د راغه دیو چې ما ته سوخه چې تا الله خولي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لغون تر تندې وتا اغلق درون کو رسول الله مبارک پر تندې مبارک باندې لغون ته ګرا سره خفغان اظهار راغې چې زما طالبا زما صحابي ته خود کور سره وي ته هر ټیم زما سره ناسي ما خو د دې سره خبره شروع کړو تا خو چې کم دې خبرې پمنس کې رااله غریب ته پته نه لګره په دوه سترګو باندې ړون صحابي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه شان چې می درته مختصر بیان کا هغه لو شان والا پیغمبر طالب علم چې کم دې دا په شان کې د طالب په شان کې الله د محبت زور نه ورکا الله د قران آیاتونه را نازل کړ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا د هغه طالب علم د هغه اعراض او د هغه ناخوخي هغه زار پیغمبر علیہ السلام وکړو الله د طالب علم پشان د حضرت عبد الله ابن مکتوم
اړون صحابي طالب علم په شان کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا محبوبانه زورن ورکړه. کله چې به هغه صحابي راغی محمد رسول الله به ودرېده مرحبا او په خیر علي د هغه چا لپاره چا په باره کې چې خبر رب مال زورن راکړې ده. طالب دی طالب د طالب معمولی شان نه دی. ګورې معمولی شان نه نوجوان طبقه ایمان سره لبې مکوئ.